د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نازي اقبال د ارسلان مقصود د قتل په باره کې داسې خبرې وکړې او ویې ویل چې د سر ظلم او زیاتی شوی دی. دا سویم د مقصود خاندان دا سویم بې ګناه کس دی چې قتل کیږي. راځئ مینهوالو نور څه ویلي دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو نازي اقبال د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ده چې خپله زندګي په لندن کې کوي. خو عزتمنو د هغې په زړه کې اوس هم د پښتنو درد په زړه کې دی چې کوم ځای کې پښتون سره ظلم زیاتی وشي. عزتمنو نازي اقبال د همیشه دپاره د هغه کسانو خلاف آواز اوچت کړي چې کم کسانو پښتنو سره ظلم او زیاتی کړي. عزتمنو تېره وه چې څنګه په کراچۍ کې ارسلان مقصود چا ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی چې ټول الزامات یې په پولیسو باندې وشول. عزتمنو په پولیسو داسې وشول چې د پولیسو د خدای وینا ده چې د پولیسو سره ډزه ایښې وه د ډزې په دوران کې دا شهید شولو. عزتمنو هغه پولیسو بیا چې دی نو د اوس ګرفتار شوی دی او پولیسو سره په جیل کې دی. او عزتمنو چې کله د دې خبرې او دغه تصویران کله چې د دې خبرې پته او دغه تصویران نازي اقبال وکتل نو ډېره سخته ورسره په جرا شوه چې د دې ماشوم خو 14 کاله عمر دی او په 12م کلاس کې سبق کوي. عزتمنو دا ډېر قابل ماشوم دی. د ده بیا چې د ده د اواز اوچت کړل شي او انصاف ترې وغوښتل شي دا چې چا قتل کړی باید چې دغه دې پانسي کړل شي. واقعه خبره ده عزتمنو سره ظلم او زیاتی شوی دی او عزتمنو نازي اقبال دی نو د ارسلان مقصود مور او پلار ته د زړه صبر لپاره دوا هم کړې ده چې الله تعالی دې دوی ته زړه صبر ورکړي. زموږ دوستو عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.